نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. صدق الله العظيم. سورة الأعراف سلور نبی نمبر آیت تی. وما أرسلنا او من ندلی گلی فی قریت بحث یو کلی کی من نبی سوک پیغمبر الا اخذنا مگر منگ نیولی دی اهلها اهل دی کلی بالبأسائی پسخت سرا یا بالبأسائی پغریب سرا والضرائی و پزرر و پتکلیف سر یعنی پا بیمار سرا لعلهم يضرعون دا پارا دی چدوی عاجزی اختیار کی. ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة بیا منگ بدل کو پزید سخت باندی الحسنة خوشحالی و راحت حتی تردی پوری عفو وقالو عفو چه دوی دیر شل
یعنی مال و تډیر ملو شو د دنیا اسباب و تډیر ملو شو وقالو دوی قد مس آباءنا الضراء په تحقیق سره موږ ته رسېدلې دي رسېدلې زموږ پلارانو ته الضراء تکلیفونو بیماری والسراء خوشاله فاخذناهم بغتة پس موږ ونیول دوی لرا ناګهانا وهم لا يشعرون دوی نه پیدل یعنی دوی چې دا خوشاله او راحت دا شان مخکې زموږ په پلارانو په نیکونو مراتي دوی پاغه خوشالو کې نورم تجاوز او سرکشي وکړه الله پاک فرمایي چې موږ دی ونیول ولو ان اهل القرى او کچریوی اهل د یو کلی امن ایمان وروړي وي وتقو تقوا اختیار کړی وي لفتحنا عليهم بركات من السماء من بخامخا کلو کړی وي په دې باندې برکتونه د اسمانونو والارض دزمکی ولكن كذبوا لیکن دی تکذیب کو فاخذناهم پس موږ ونیول دوی لره بما كانوا یکسبون په سبب دا بد عملونه چې دوی کم کول افامن اهل القرى آیا په امن کې اهل د یو کلی ایاتیم دا چې راشي دوی تباسنا زمنګ عذاب بیاتن د شپې په وخت کې وهم نائمون دی اودوي او امن اهل القرى آیا په امن کې اهل د یو کلی ایاتیم دا چې راشي دوی تا باسنا زمنګ عذاب ذوحن د چاش په وخت کې وهم یلعبون دوی لوګ بکوي افامنو آیا دی ایمان روړي ام مکر الله افامنو دی په امن کې دی مکر الله د الله د تدبیرنا فلا یامنو مکر الله پس نه په امن کېږي د الله د تدبیرونو نه یعنی نبی غم کېږي نه غافل کېږي د الله د عذابونو نه الا القوم الخاسرون مگر هغه قوم چې هغې تاوانیان دي اولم یهد للذین آیا رهنمایي نه ده کړې هغې کسانو ته یرثون الارض چې دی وارثان شول د ځمکې من بعد اهلها پس د هلاکېدلو د دې اهلنا یعنی مخکې کوم خلک هلاک شول د هغې د هلاکت نه بعد د اوسني کافران په هغې باندې اوسېږي وارثان دي آیا دوی د مخکینو خلکو په دې سبقونو د دې واقعات د هلاکت باندې عبرت او رهنمایي نه ده حاصله کړې اللو نشاء واصبناهم که چېرې موږ وغواړو اصبناهم موږ به ورسو دوی ته بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی سزا ونطبع على قلوبهم او منګه مهر وهو د دوی په منګه مهر وهو د دوی په زړونو باندې فهم لا يسمعون پس دوی حق خبره نوري یری کې چې موږ وغواړو نو موږ به دي تاغه مخکنو قومونو په شان هلاکت عذاب ورسو او دی به حق د قبلېدلو اوریدلو صلاحیت نه لري تلک القرى دا کلی چې دی نقص علیک من انباء منګ بیانو پتا باندې پیغمبر علیہ السلام من انباء د دې د واقعات او خبرونو ولقد جاءتهم پتاقی سراغلو دوی ته رسولم پیغمبران د دوی بالبینات په واضح معجزات او دلایل سره فما كانوا ليؤمنوا پس نو دا خلق چې دی ایمان نوړي بما پاس باندې کذبوا چې تکذیب کو من قبل مخکې د دوینا كذلك هم دارنگی یتبع الله على قلوب الكافرين مهر لگی الله پاک پزرون د کافرانو باندې وما وجدنا او نو من مندلی اکثر مکسر د دې کافرانو من عهد پخپل وعده باندې وفا کوونکی وان وجدنا اکثرهم لفاسقين او یقینا من مندلی اکثر د دوی خامخا نافرمان او فاسقان ثم باتنا بیا من اولیگل من بعدهم پس د دوینا موسی علیہ الصلوۃ والسلام بیا آیاتنا پخپل معجزات نخو سره الی فرعون ظالم تو مل یود سردارانو تا فظلموا بها پس دوینا نه انصاف وکړه یا دې ظلم کو یا دې انکار کو د معجزاتنا فانظر پستو ګوره کیف کان عاقبت المفسدين سرنګ شو انجام د مفسدين فساد کوونکو وقال موسی او موسی علیہ الصلوۃ والسلام ان یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین یقینا ز پیغمبر یم د رب العالمین د طرفنا حقیق ډیر مناسب خبره د ما د پاره اعلی دا خبر الله اقول چې زه نو مال الله په الله باندې
الا الحق مگر حق خبره قد جئتكم پتاقی سر ما راتل کړي تاسو ته ببینه من ربکم فواضح معجزو درب ساسو د طرفنا فارسل معي بني اسرائيل پستو لګ زما سره بني اسرائيل قال اويدي فرعون ان كنت جئت بآية کچری تارات لکړي وي په سموجزه باندې فاتیا فستر وړاغه ان كنت من الصادقين کچری ترشتونی فالقى عصاه فسغرد موسى عليه السلام خپل همسا فاذا هي ثعبان مبين پس ناګهان هغه اجدها شوا مبين خکارا ونزع يده او روسل موسى عليه السلام خپل لاس فاذا هي بيضاء للناظرين پس ناګهان هغه روخانه شو د کتونکو د پاره یعنی رڼا یکول د سپوږمۍ په شان پلقیده واخر دعوانا الحمدلله